الله الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا سبق نمبر دا 44 دلته مصنف رحمه الله د خوب منځ ولا مسائل خای چې خوب ولا منځ بسنګي کله چې خوب زخمن نه زیات شي ناغه ټیم کې کا خلق شکول غوړي یو امام پسې منځ کول غوړي چې دین مون فضیلت تسلیو مون تډر خلګي نبي ابو دوا ټولګي جوړ کې یو ټولګي ته په څالور رکعات منځ کې دوا رکعات پړوي کبه سفر لت کې نه دوا رکعات منځ کې ولا یو رکعت پړ یار ټولګی ته و سلام ته نړۍ کبه د مخامل منځي نه دوه رکعت په اول ټولګی ته پړاو کې اخیری یو رکعت دویم ټولګی ته پړاو کې به ار یو طائفه او ټولګی خپل منځ پر کوي اوله طائفه چې په منځ کې شریک شي وي اغا مدرکین دي د سیو لکه لاحقین شو لغه قرات به نه کې چې ورسته کله ځان ته منځ پر کوي او دویم ټولګی د مسبوق په درجه کې دا بیا قرات مرا درج شي کوي ځان سره باب صلات الخوف اذا بعد په بیان د خوف ولا منځ کې وایز اشتد الخوف چې کله د دښمن نه خطر خوف او خطر ډیر شي سخت شي جعل الامام الناس طائفتين امام به د خلکو نه پوجانو نه لخکریانو نه دوی ټولګي جوړ کی دوا ګیرو هفته نه جوړ کی او دوی ډالې به یو ګرځي طائفه الى وجه العدو یو ډاله به دښمن طرف ته کی و طائفه خلف یو بزان پسې ودري فیصلی بهذه الطائفه رکعتین و سجدتین رکعتن و سجدتین دغه ټولګي ته یو رکعت او دوی سجدي پړاو کې فیضره فرس من سجده ثانیه چې کله د دویمه سجدې نه سر روچت کې مزت هذه الطائفه دا ول ډاله بلړ شي دښمن طرف ته پیدل بزي سورلې بني به منځمتيږي لوجه العدو دښمن طرف ته زی بسرو دښمن طرف ته ودرېږي شیران نشي نور جنگ وګ په نه کې به دي سره منځمتيږي وجاء تلك الطائفه بل ډاله چې دښمن طرف ته ولاړه براشي فیصل بهم الامام رکعتن و سجدتين باقي چې کوم منځ د باغو ته امام پړه کې رکعت او دوی سجدي و تشهد و سلم هغه به تحیت وی سلام بتو کې د طائفه بلاړ شي بل بیا واپس راشي خدغه طائفه به سلام نړي ولم يسلم دو سلام نړي وذهب الى وجه العدو دښمن طرف ته بلاړ شي وجاءت الطائفه الاولى اول طلاب بیا راشي فصلوا وحدانا ځان ته منځ پرکی رکعتن و سجدتين شکم رکوع سجده د پرکی رکعت پرکی بغیر قرات پکې نه کوي ځکه چې دو لاحقین دي وتشهد تحیت وی وسلم سلام بتاو کی اغه نو دو دښمن ته لړ شي دویمه طائفه چې منځ پرکی و مزو الى وجه العدو تو دښمن طرف ته لړ شي وجات الطائفه الاخرى د دویمه ډاله براشي وصلوا رکعتا وسجدتين دو رکعات پرکی سجدي وو کې خو بقرات قرات بکې ځکه دو مسبوقین دي وتشهد بتحیت پرکی وسلم بسلام واړي دا خو حالت خبره ده چې کله دو مسافرین وي فإن كان مقيما کبه امام مقیم و دو مقیمین یا دا مقیم صلی بالطائفه الاولى رکعتين اول ډلې ته به یو دوه رکعات پړه کې او بثانیه رکعتين دویمه ته به دوه رکعات ور پړاو کې ويصلي بالطائفه الاولى ركعتين من المغرب کبه د مخام منځوي اول ډلې ته به دوه رکعات تینه پړاو کې او بثانیه رکعت دویمه ته سره یو رکعت پړاو کې بل مسله تخیل چې ګوره دلته کې د خو پالت کې منځ کول خو جایز دي خو خبره سره یاد ساتي چې ولا يقاتلون في حال الصلاه منځ پالت کې به جنگ جګړې نه کوي غشي وغیرہ تپک به نه چلی بین فعلوا ذلك کده سی وکړل بل تعالی الصلاه منځ به متيږي صرف د منځ کې تلل رتل پارا کول دا پکې الله تعالی په شری ماپ دي دا غیر قیاسی دي وین اشتد الخوف کبه دومره ډیر خوف شولو چې پیدل دو ته منځ کول مشکلو صلوا ركبانا وحدانا بیا به ځان ته مسکی سورلې بنې جمع سره به نه کېږي زمونږ مذهب کې یؤمون بالرکوع والسجود رکوع سجدې لپاره به اشاره کوي په دغه آس باندې الى اي جهه شاء چې کم طرف ته واستنه مخړه ولې غواړي اذا لم يقدروا على التوجه الى القبله چې کله قبله طرف ته طاقت نه ځکه سورلې خو به سړی ته نه تابع کېږي او د تابع کولای نشي منځ کې خپل منځ وکړي کوم طرف ته شي خیر د منځ کېږي بیا